خبرو چې ما ماشومان له پیزار اخیستل یو کس چې دی هغه راغی په لاس کې ورسره 500 روپۍ دي او دکاندار ته وایي د ما 3 لوڼه دي او یو مې دا ماشوم بچی دی وایي دا 500 روپۍ راله چا د سرسایي راکړې چې د خپل ماشوم بچی له پیزار واخله وایي ما دغه ماشوم بچی را روان کړو نو لوڼو راته وویل چې بابا موږ له به هم پیزار اخلې موږ له هم اختر را روان دی وایي ما ورته وویل بچیه که بل چا د سرسایي پیسې راوړې بیا به تاسو ته واخلم ستاسو به بل پرېږده چې دی نمبر شي نو زه خپل بچو له په نمبر باندې پیزار اخلم وایي قاري صاحب دا دکاندار دی وایي زه روزانه راځم ما خلکو ته ویلي په دې محله کې که تاسو پیسې ورکول غواړئ نو ما له مه راکوئ خو لیکن دې دکاندار ته ورکړئ چې زه خپلو بچو له پیزار واخلم ای دکاندار وایي روزانه دی راځي او زما نه تپوس کوي چې د سرسایي پیسې چا راوړي دي او که دې راوړي یو ماشوم بچي ته پیزار واخیستل بیا ستاسو تعاون هغه پیسې زما سره موجود وي په هغې باندې ما د هغه 3 وړو لوڼو چې دی پیزار واخیستو د هغه په سترګو کې یو لوی غټې غټې اوښکې راغلې د خوشحالۍ نه